الله الرحمن الرحيم قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا صدقت يا رب العالمين. سیدنا زکریا علیہ السلام واقعہ شروع ہوا چې د الله رب العزت نے سوال کو خدای پاک مالا یو بچی راکا یرثنی و یرث من آل یعقوب چې هغه زما وراثت موړي او زما یا د ماماګانو یعنی د آل یعقوب د یعقوب علیه السلام چې کوم خاندان دي چې د هغې وراثت موړي. وراثت نه مراد د پیغمبري علم چې پیغمبري علم دا پړوان باندې ورسه. نو دې نه خو یو خبره دا معلومه شوه چې څنګه یو انسان د ځان دپاره غم کوي چې مثال په طور یو کس لګي د قرآن تلاوت کوي نو دې به دغه د دې د جاري کېدو دپاره هم سوچ کوي چې زما نه پس دا تلاوت زما په خاندان کې جاري وي، زما نه پس دا تلاوت زما په بچو کې جاري وي. ځکه یعقوب د زکریا علیه السلام یرثنی و یرث من آل یعقوب خبره ده. بیا خبره دې ته را رسېدلې وه چې الله رب العزت ورته وي چې تا له به زه بچی درکوم. نو بقولین په یو قول سره دا ښځه چې ده دا لس کم سل کالو وه او زکریا علیه السلام چې دا د ننن مې کالو او په بل قول سره زکریا علیه السلام د 110 کالو او ښځه د ننن مې کالو. الله رب العزت ورته دې تا له زه بچی درکوم. هغه چې زما بچی به څنګه کېږي، زما ښځه خو چې ده شانډه ده او داسې شانډه ده چې وچه ده مکمله او زما بدن هم طاقت هر څه پکې وچ شوي دي، کیسه ختمه ده. نو الله رب العزت جبرائیل امین ورته جواب کوي چې الله هم دغه شان فرمایلی دي. قال كذلك قال وی جبرائیل علیه السلام كذلك هم دغه شان قال ربک ویلی دي رب ستا فرمایلی دي رب ستا هو دا کار چې دی علی هین په ما باندې آسان دی. الله رب العزت وایي چې دا کار په ما باندې څه دی آسان دی. وقد خلقتک او بیا یې ولا یو دلیل هم ورکړه. دلیل یې څه ورکړه؟ وقد خلقتک یقینا ما پیدا کړی دی تا لره. الله رب العزت وایي چې ته مې پیدا کړی من قبل وړاندې د دې نه ولم تکو شیئا او ته هېڅ څیز نه وې، ته د سره پیدا نه وې ما پیدا کړی. الله رب العزت فرمایي چې ته پیدا نه وې ما پیدا کړی. دی خو خو لا مور ژوندی ده پلار چې دی موجود دی د دې نه زه بچی پیدا کولی شم دا ماته آسان دي. قال الله رب العزت ته یو څیز آسان دی. قال وفرمایل دا عرض وکړه ربي ای رب زما اجعل لي وګرځه زما دپاره آیته یوه نښه. دا نښه به څه او زما عمر خو دې حد ته رسېدلې ده ښځې اوس چې زما د ښځې په دې حالت کې چې یا د 90 سالو یا د 99 سالو تا دی او په دې عمر کې د دې په هیټه حمل لازم حمل کېږي نو د هغې به څه نښه وي. الله رب العزت ورته وفرمیل الله تکلم الناس قال ورته ویل آیاتک نښه ستا چې ده الله تکلم الناس چې ته به خبرې نه شي کولی د خلکو سره 3 لیال سویه 3 شپې لیالې 3 شپې سویه برابر یا معنا دا شوه چې ته به روغ رمټې ټیک ټاک وایي. نو الله تکلم الناس ای الله تقدرو ان تکلم الناس ته به قادر نه یې په دې باندې ته به قدرت نه لرې خو ژبه به دې ټیک وي ګونګې به نه یې ښه سم به یې ژبه به دې ټیک وي خو ته به دا قدرت نه لرې چې خبرې وکړي. سویه صحیحا بلا حرص ولا مرض ته به بالکل روغ رمټې څه مرض به هم درته نه وي په ژبه به دې ته نه وي خو ته به خبرې نه شي کولی. او درېیمه سیباره کې تېر شوي دي چې الله رب العزت ورته چې په اشاره به خبرې کولی شي په ژبه به څه نه شي ویلی. نو دې نه خو یو دا خبره معلومه شوه چې څومره انسان الله ته قربت حاصلی نو دا چوکوالي کې برکت ډېر زیات دی. چې انسان خبرې کمې کوي د ده به غلطۍ کمې چې خبرې څومره کمې غلطۍ به کمې. دا امام مجاهد رحمت الله علیه یو لوی مفسر دی. هغه وایي زه لاړم عبدالله ابن عمر صاحب ته زه له ملاقات لاړم چې کله تلم یو تپوس مې ترې وکړ نو ما ته د هغې په جواب کې یو حدیث وی
بیا ورسره زه وم چې کله راتلم بیا مې ته تاسو کو بیا راته په جواب کې یو حدیث وی دغه د ټول مجلس نه جوړ دومره بس خبره وانن موږ الله دې معافي وکړي خیر نو ثلاث ليال سويه فخرج على قومه دغه ارسوش نو چې دغه دغه وخت پوره شو فخرج على قومه دا زكريا عليه السلام خپل قوم ته وروته من المحراب د محرابنا فاوها اليهم استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی ضروری خان صاحب رحمه الله فرمایي اریان دي فقها او ابتداینا خطا شوی دا هغه چې محراب وروسته جوړ شوی دی لکه وای دا پیغمبران او بیا د خلفای راشدین او وغیرہ نو فخرج على قومه من المحراب دې د محراب نه وروته فاوها الیهم اوس وحی وکړه دې نو وحی صرف په معنا د دغه نه چې د الله د جانب نه چاته بس پیغمبر ته وحی راشي ډایرک ځکه الله رب العزت فرمایي فاوها الی الله رب العزت فرمایي چې د شاتو مچې ته چې دې ما وحی وکړه الی النخل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر نو وحی په معنا د فطرت راځي چې د چا په فطرت کې ته یو سیس کېږي نو ګوره د شاتو مچې په فطرت کې د سیس پروت چې دا به شات تیارې دا په معنا د وسوسې راځي الله رب العزت فرمایي یوحون الی او دا شیطانان چې دي د خپل کسانو ته وحی دلته په معنا د وسوسې د یو بل د وسوسې ورته خپل ملګرو ته خپل دوستانو ته بل دی کې الله رب العزت فرمایي او اوحینا الی ام موسی ان ارضعه وای ما د موسی علیه السلام مور ته وحی وکړه نو پیغمبر نه و دلته په معنا د چې په زړه کې مولا دا خبره ورواچوله نو په معنا د القاء و غیره راځي او بیا چې په معنا د هغه مشهور راځي چې د پیغمبر طرف ته وحی کیږي بیا په درې قسم خان الله رب العزت فرمای فاوها الیهم او دلته په معنی د اشاره ده چې اشاره یو کړی دي ته ان سبحوا چې تاسو مونږ کوي بکره او عشیه سار او ماسوتان څه کوي منځونه کوي ذکر کوي سار او ماسوتان د الله پاکي بیان سار او ماسوتان یا یحیی حوزل کتاب اے یحیی علیه السلام یحیی علیه السلام پیدا شو چې کله پیدا شو نو الله رب العزت ورته فرمای د دې تخیل کوي قال ورته فرمایل جبرائیل من قال هو جبرائیل من كذلك هم دکشان قال فرمایل دی ربک ربستا هو علیا چې دغه کار چې دی علیا پما باندې هین آسان دی دا پیدایش دی الګ دا پما باندې آسان دی وقد خلقتك ويقينا ما پیدا کړی تعالی را من قبل وړاندې د دینا ولم تکو شیئا او ته هیڅ زم نوی قال نو فرمایل قال عرض کو دی زکریا علیہ السلام ربی اے رب زما اجعل لی وګرځو مالرا آیتن نشانی مال سنخو خای زما د بچی د پیدا کېدو نه خبرسي چې حمل زما د خزي وشي نو الله ورته وی قال او فرمایل الله رب العزت آیت کان خستا چې دا الله تکلم الناس چې ته خبرې نشي کولای د خلکو سره ثلاث لیال دریشبی سویه برابر یا سویه چې ته بروغ رمټي سه بیمار بنئ نو خبره دارا او بل ځکه بیا راځي ورسره رزم راغلی نو درې ورځې او درې شپې به ته خبرې نشي کولی خو دلته ګورې معنا دا نه چې ته به خبرې نشي کولی دا نه چې ته به خبرې بند کړې نه هغه بیا هغې خو بیا څه نه ښکاره نه ته به کوی ته به وایې چې ته خبرې ته به نشي کولی خبرې به نشي کولی فخرج على قومه بس دی راووته په خپل قوم باندې من المحراب د محرابنا واوحى الیهم او هر چې د مونږ وختونه دي نو په مونږونو کې وغیرہ کې به تسبیحات ویل شو ذکر د الله کول شو خلکو سره خبرې نشوي کولې نو چې الله رب العزت سره د دې رحمان بابا وی خاموشي که هر سولوی عبادت دی خاموشي که هر سولوی عبادت دی زده یار سره په سوال او جواب خوښیم خاموشي ګر څومره لوی عبادت دی خو چې د الله رب العزت سره کلام کوم مونځ ته ودرېږم د قرآن تلاوت کوم نو دې په دې زه خوښ یم چې بس دا د الله رب العزت سره راز او نیاز کوم لګیا دي فخرجان بس دی راووتو علی قومي بخپل قوم باندې من المحراب د محرابنا فاوحى الیهم منګ وحی وکړه فاوحى الیهم بس دی اشاره وکړله دوی ته
ان سبحو چې مونږ کوي پاکي بیانوي د الله رب العزت بکرتا و عشیه سارو بیگا یا یحیی حزم کتاب یحیی علیہ السلام بارک برو تیر شو چې یحیی علیہ السلام دا نوم چې د بنی اسرائیل کې د بل چا د دین اړوان دي نو بل یحیی علیہ السلام چې پیدا شو نو یاد دی او عیسی علیہ السلام چې په کوم ټیم دی د مور په حمل راغی دک شان چې دی عیسی علیہ السلام ملته د مریم بیبي په حمل باندې شو د جبرائیل امین په کوکی سره او یاد چې دی د شپږ میاشتې مشر یحیی علیہ السلام دی شپږ میاشتې مشر یحیی علیہ السلام چې دنیا ته تشریف راوړو نو الله رب العزت فرمایي چې په ماشوموالي کې به د حکمت خبرې کولې پیغمبر ورته ماشوموالي کې نه ملو شي ها ځکه دا د عقل نم خلاف او د نقل نم خلاف ده بیا چې داسې د بعض علما فرمایي چې دته د 40 سالونو مخکې پیغمبري ملو شوی عیسی علیه السلام ته او یحیی علیه السلام ته دا غینه مخکې وو څه گنجائش ده چې هر څومره عمر یاد کې څوک د عیسی علیه السلام 31 سال یاد کې څوک سوي خیر خدا گنجائش چې د ماشوموالي په عمر کې ورته ملو شي نو دا د عقل نم خلاف ده ځکه د پیغمبري بوج چې دا ډېر غټ خیر یحیی علیه السلام په ماشوموالي کې به خبرې پخې مضبوطي د عقل برابر کولې فیصلې به داسې کولې داسې خبره به وکړه چې د فیصلې به بالکل موافق و چې څنګه به فیصله راته وکړه خبره به وکړه او د بچی خلکو له دعوت ورکو یو بیر الله رب العزت ورته وی چې پینځو خبرو حکم ورکړه د دنه پکې سلیټ ولاړو شي سلک پاتې شي عیسی علیه السلام الله راغی هغه ورته وی کته دا خبره نه کې خیر دې زه به کوم ورته خاله خدای عذاب برابر باندې راشي د خدای له طرفه ویلې شي زه ولې رستو شم نو خلک راغون کړل هغه ته خبرو کې یو خبره دا چې د الله رب العزت سره څوک شریک مې جوړاوي او د دې داسې مثال دی چې یو کس ځان له غلام واخلي خوراک پې دی کوي هر څه ورته دی کوي او هغه مزدوري کوي او پیسې بل چا له ورکوي او دلته شان چې دی لمونځ په خشوع په خضوع سره کوي او زکات ورکوي ځکه چې دا پاکوالی دی او ورته وایي صدقه کوي وی صدقه کوي د دې داسې مثال دی د صدقې چې تاسو د لاسو خپونه وتړي او د قتل ځای ته دې روان کړي او بیا تا ته وایي ته ورته وایي چې یاره په پیسو به مې خلاص کړي بیا هغه ورته وایي چې په پیسو دي لکه شان چې په تا د مصیبتونه را روان وي ته کله چې دا صدقه ورکړي دا ستا نه اخوا دې خوښ خیر بیا د چې دی ورته د عیسی علیه السلام خوشخبري وروله نو په دې ورسره یا د یهودیانو ضد پیدا شي د ته وي ته مسیحي تورات وایي نو د ورته چې نه یا نور د څه خبرې وکړي یو وجه دا یادې چې دې وجه یهودیانو قتل کوي او بله وجه دا ده چې د ده په زمانه کې بادشاه هغه خپلې ښځې له طلاق ورکړ او 3 کاڼي طلاق یې ورکړ چې کله 3 طلاقه ورکړل په فتوی وغوښتله د ده نه ده ورته وی چې تا طلاق ورکړی دی دا اوس ستا ښځه کې ستا لپاره حلال نه ده د ملکې هم دا نیت و چې زه واپس بادشاه طرف ته لاړ شم او د بادشاه هم دا نیت هغه ورته چې ښه ته زما خلاف فتوا ورکړې او زما په بادشاهۍ کې اوسېږي نو هغه ملکې دا اجازت وغوښته بادشاه نه دی په مانځه ولاړو دی شهید یا په بیت المقدس کې شهید شي یا په دمشق کې دواړه اقوال راځي او بیا به د ده هغه سر هم دا وي چې ته د بادشاه هغې ته بیا پیش شو چې هغې کله کسانو شهید کړو ورپسې ورولېږل نو هغې ته په تاریخ کې پیش شو هغه چې هغې ځان ته داسې ونیسو نو د ده هغه سر مبارک به ورته وي چې ته د پلار د خپل خاوند لپاره جایز نه یې تر څو چې بل خاوند ته نه یې نږدې شوي خیر بیا هم د هغې سر سره چې دی دغه زنانه په ځمکه باندې خښه شو الله مې وساتي بیا د زکریا علیه السلام ژوندي و هغه ته چې کله پته ولګېدله نو دا یهودیان هغه پسې شو چې هغه نه پرېږدو یا دا نور کسان ورپسې ولګېدل زکریا علیه السلام بروایتین هغه شهید نه دی او بروایتین چې دی هغه ونې ته دننه شو او خلکو چې ورپسې کومه کیسه جوړه کړې ده چې خدای پاک ورته وایي چې زما نه دې پناه ونه غوښته او د ونې نه دې وغوښته نو بس اوس به یې شهید کړي دا د کوسلي خلک د ځان جوړوي خبره دا وه اونې ته وردننه شو اونه پرې رابنده شوه او دغه د یهودیان ورتې روزه هغه نه راوته ورتې نه روزي و یاره به دې کو نو اره ورته شروع کړه الله رب العزت ورته وحي وکړه وایي که چېرته دې قدرې وکړه معمولي قدرې دې وکړه نو په دې وخت باندې به فوراً دا ټول یهودیان هلاک کړم او که چېرته دې صبر وکړه نو دې ته به زه لږ صبر وکړم
نو زکریا علیه السلام صبر وکړو قدر یې ونه کړو هغوی په من باندې هلک او شهید شو. نو تقریبا دا د بیت المقدس حصه ده په دې کې راځي چې اویا پیغمبران چې دي دا دغه خلکو شهیدان کړي دي. یا یحیی علیه السلام خذ الکتاب ونیس کتاب لرا بقوت بقوت سرا وآتیناه الحکم ومن ورکړو یحیی علیه السلام لرا قوت د فیصلې صبیه حال دا دی چې دی ماشوم د حکمت خبرې به کولې او حال دا دی چې دی ماشوم وحنانا او شفقت من لدنا زمون د جانبنا ترسم ورکړو بارچا باندې نرم دلو یا وحنانا خاوند شفقت من لدنا زمون د جانبنا وزکاتا او پاکیزه کړي مو الله رب دې پاکیزه ګرځولو دا د یو د خصوصیت دا دی چې وحصورا ونبی من الصالحین سره د چې یعنی انسان خود د پسله کې د زنانو خواهش چې دا چرته نور وکانا تقیا او دیو ډیر زیات بزرگ ډیر زیات نیک ډیر زیات د الله نه یریدونکي. نو یو پیر اور پسې زکریا علیه السلام ګرځېده تر دې چې په ځنګل کې پیدا کړ. نو زکریا علیه السلام ورته مونږ تا پسې خبر یو ته څه کې هغه ورته تا ماته نو ویلې چې د جنت ترمنځ او زمون ترمنځ یو میدان دی او دغه میدان به مونږ دغه فاصله به وو په جړا سره چې الله د جړا وکړو دغه ځای ته به ورسو. نو زکریا علیه السلام په جړا شو ډېر زیات به جړل الله رب العزت وبرم بوالديه ونیکی کوونکي د خپل مور او پلار سره ولم یکن او نو دی جبارا جګړالو جګړه کوونکي نو یا قتالا قتل کوونکي نو په جګړه کې عصویا نافرمانی کوونکي نو وسلام دی علیه پدبانی سلامتیا او پدبانی یوم په هغه ورځ باندې ولید چې پیدا کړی شو و یوم په هغه ورځ باندې یموتو چې دی وفات کیږي و یوم په هغه ورځ باندې یبعث حیا چې دی را باسول شي دوباره و یوم په هغه ورځ باندې یبعث چې را باسول بشي حیا ژوندي. نو الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د معراج په شپه باندې په دویم اسمان باندې ولیدل عیسی علیه السلام او زکریا علیه السلام. وی ما د جبرائیل امین وی چې دې ته سلام وکړه دا دواړه او ایمار ته سلام وکړه دواړه د ترورې زامنو ښه عیسی علیه السلام او زکریا علیه السلام. واذکر فی الکتاب یاد کا نصیحت بالکتاب په کتاب کې او ذکر وکړه په کتاب کې مریم د مریم بیبي اسپها وخت کې انتبذت چې دا جدا شو اړخته شو ډډې ته شو من اهلها دا خپلنا مکانا شرقیه هغه مکان شرقي جانب ته مشرق جانب ته مرخاته طرف ته د بیت المقدس نه مرخاته طرف ته لاړله او د زنانو چې کومه بیماری هغه بیماری نه غسل کو چې کله غسل کو نو فتخذت من دونهم بس دیونی صدا د دیو طرف ته دا کم چې د دې خاندان هم داغې طرف ته پرده ولګوله مخکې خو چونکې دغه شان سهولیات نو ځان نه به پرده وغیره راته وکړله او لامبل به نو د دې جانب ته پرده جوړه کړله فارسلنا الیها نو بس موږ راولېږو د دې جانب ته روحنا روح زمونږه نو تشرفا یا چې د ډېر کرامت او عزت د وجې الله نسبت ځان ته وکړه جبرائیل امین یادوي فارسلنا بس موږ راولېږو الیها د دې جانب ته روحنا جبرائیل علیه السلام فتمثل لها متشکل شدیدا په شکل راغی دیتا بشرن د انسان سویه برابر د انسان په شکل باندې راغی دا قاعده مسله ده تشکلونه بیا اشکال مختلفه چې دا پرشتي چې دا مختلف شکلونه باندې راځي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د کله جبرائیل امین د دهیه کلبی رضی الله تعالی عنہ په شکل چرته په بل شکل نو په مختلف شکلونو باندې دا راتلی شي دا جبرائیل امین ورته په شکل باندې کل مزیدار علماء لیکي بلکې مفتی اعظم پاکستان مفتی ضروري خان صاحب رحمه الله به فرمایل چې سپین پټکی چې تک سپینې جامې او په شکل باندې ډېر مزیدار بلکې قاری طیب رحمه الله یو ځای لیکلي دي چې په شکل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی
او مخامخ ورته ودرېده نو ښه برابر د انسان په شکل کې او وایي چې بشرن سویه دا ټکي صرف چې برابر راځي قاری طیب رحمه الله وایي دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې برابر راځي چې هغه په هر ادا باندې الله رب العزت داسې ګرځولو بیا ورته جبرائیل امین څه وویل او هلته نه څه جواب میلاو شو څنګه بیا عیسی علیه السلام هغه څه به وویل